بارډر و هغه هم بند شو. اوس دا بایکي ته راووتو، دې کې مو ظلم زیاتی شروع دی چې کوم ځای ته یې بوځي موټرسایکل هم ترې والي ښي هم وایي وس یې پرې ورسي سه مړ هم کړي. دې کې زه ټیچینګ کوم ساره کې او بیا دویم ټایم کباړ کار کوم او بیا هم د کریم ته راوتم، بیا هم د اخراجات نه پوره کېږي. نو ستاسو هم بچي دي په کور کې انتظار ستاسو کوي او ماښام یو شکمار تا سره داسې وکړي او مړ کور ته سړی نه نوځي، نو د هغه تاثرات هم ډېر سخت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، بایکي والا زندگی څنګه تیروي؟ بایکار چې کوم موټر سایکل چلوي سوارلۍ کوي 80 روپۍ 100 روپۍ 80 روپۍ دغه د دوی مزدوري وي چې د یو تن نه اخلي او خپل واړه بچي خپل مور پلار خپل رونه خویندې پې ساتي. نن به مونږ دې بایکي والا سره خبره کوو چې د دې ژوند څنګه تیریږي. آیا د دې په 1200 باندې ګزاره کیږي؟ میچنیکیټ په حدودو کې، سربن په حدودو کې، فقیر آباد داسې ډېر ځایونو کې کیسونه وشول چې دې بایکي مزدور کار والا نه موټر سایکل هم واخلي، ریزنان یې مړ هم کړي او موټر سایکل هم ترې بوځي. د دې تفصیلي خبرې چې څومره تاسو سره شیر کوو. السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام. بایکي چلی بایکي چلوم خپله مزدوري او ژوند کې څه کار به دې کولو د دې روزګار نه مخکې؟ د دې نه مخکې ما اسلام آباد منډۍ کې لوډینګ کار کولو. دا سیوان او انګور به راتلو. دا د اوس بارډر تورخم بارډر بند شوی د هغې د وجې بس دلته راغلی یم بایکي اچوم. کار روزګار نشته دی به دې ته اوس دې کې څه ګزاره ستا کېږي؟ دې کې ګزاره کېږي خو دا دی یو د حالات هم خراب دي چې کوم ځای ته موټرسایکل والا بوځي مړ کي او موټرسایکل هم ترې والي. پرون په دغه کې د فقیر آباد تاڼه څه ده دې سره هم ترې یو موټرسایکل اخیستی دی والک یې مړ کړی دی. داسې زموږ یو بل ملګری دی سربن کې ما ته وګوره هلته یې ترې موټرسایکل اخیستی ښې والی هم دی پیسې هم ترې اخیستې داسې یې راپرېښی دی. د دې د وجې اوس موږ هم یېرېږو. یو بل حدیث هم شوی ده میچنۍ کې میچنیکیټ په حدودو کې هلته هم ما ته وګوره هلک یې مړ کړی دی. دا دی اوس موږ په خپله هم یېرېږو. هلته هم مزدوري بنده شوه، بارډر بند شو. دلته چې اوس دا دې ته راووتو دلته هم حالات خراب دي. اوس یېرېږو چا سره تللی هم نشو. د کور یو ذمهوار فرد هغه دا مزدوري خپله کوي، خپله مزدوري کوي او هغې کې ما ته وګوره مسلې راوځي پوه شو. اوس بارډر و هغه هم بند شو. اوس دا بایکي ته راووتو دې کې مو ظلم زیاتی شروع دی چې کوم ځای ته یې بوځي موټرسایکل هم ترې والي ښي هم وایي وس یې پرې ورسي سه مړ هم کړي. یو ذمهوار سړی چې کله د کور نه مزدورۍ دپاره راوځي ماښام بیا د هغه جنازه کور ته ننوځي، دا لمحه خو ډېره سخته ده. خو دا بس موږ هم ذکر اسکار باندې راوځو چې کله موټرسایکل ته راخېږو ما ته یاد حسین یم او ذکر اسکار هم کو یېرېږو. اوس انسان په تندي خو یې نه دي لیکلي چې بوځي ما ته وګوره هلته یې والټه کول هم ورسره وکړي. سربن کې زموږ یو ملګری و ما ته یې بله ورځ وویله او زه یې بوتلم دننه علاقې ته یې بوتلم ویم والم پیسې هم رانه واخېستلې بیا یې راله لته راکړه او تمانچه یې راله په سر کې وسیو شاته مه ګوره شا به ځه. او چې کله ما ته وګوره داسې بایکي والا راوځي او بیا یې کور ته مړ راوړي دا خو ډېر افسوس خبره ده. په دې باندې پولیس والا له پکار دي چې دې باره کې تفتیش وکړي او یو سخت دغه مطلب هر ورځ داسې یو نه داسې حادثه کېږي چې بایکي والا ووجلی شي موټر سایکل ته نه والي او هغه ته په کور کې پوره یو فیملي په انتظار وي، رونه خویندې مور پلار بچي. چېرې زمونږ د پوره یو ځوان وتی دی او هغه به ماښام سې رونه راوړي، زمونږ به پې کټوۍ پخه شي، روټۍ به مونږ ته تیاره شي، ماشومان په انتظار باندې وي. همدا یو تکلیف دی لمحه خو ده. بس داسې یو د ملک حالات هم خراب دي، کار روزګار نشته دی او بیا خپل بایکۍ چلی هغې کې ما ته وګوره بیا دوی ته تکلیف پیلاویږي. اوس داسې خلکه شته رزق دره کې نه لګي چې هغه بیا کور ته مړ ویسي. ما ته وګوره بیا سخت حالات دی پیش. دردناکه غمناکه خبره ده. مهرباني. بایکي څنګه ګزارې دې پکې کېږي؟ بس کېږي ګزاره نو بس خپل ګرانۍ د وجې راوتې بس کور کې غواړي رانه. سهار نه به دې څونه سورلۍ کړي؟ سهار نه مې همدغه کړي دي بس لس سورلۍ مې کړي دي. بس کله یو چوک کې ولاړو کله بل چوک کې به انتظار کوو د سورلۍ. نو
گزاره تاسو د کور گزاران مطلب ګوره د کور یو ذمہوار سړی راوځي کنه خپل مزدوري د پاره تاسو ته سترګې وی چې یاره زمونږ د کور سړی تللی دی مزدوري به کوي راضي به نو ماښام تاسو لاړ شئ لازمي خبره ده چې اخراجات پوره کول غواړي کنه هغه کې ستاسو پوره کیږي یاره نه پوره کیږي داسې بس ټول ورځ چې دی نو 2-3 کاره زه کوم چې دی نو د هغې په باوجود هم دی کریم ته راوتي وو او چې دی د کور اخراجات ښه ډېر دي ډاکټر شي میلمه شي دغه شي هر څه شي نو بیخي پوره کیږي نه دې نه مخکې به څه کار کولو دې کې زه ټیچینګ کوم سارے کې او بیا دویم ټیم کباړ کار کوم او بیا هم د کریم ته راوتم بیا هم د اخراجات نه پوره کیږي خجی خخه لکه دا خو زمونږ د ملک غټه سرمایه دا ده چې ته یو ټیچر یې زمونږ بچو ته سبق ښې قلم کتاب هغوی ته ټیک کې او بیا معاشره کې هغوی نه افسر جوړیږي د استاد یو غټه رتبه ده غټه مرتبه ده د استاد نو هغه ټیچینګ کې ستا ګزاره نه کېده نه چې هغې کې بالکل ګزاره نه کېږي زه د ورځې 4 کاره کوم چې ګزاره کېدی نو بیا دې ته ولې راوتې څلور څه کار ته کې سار ټیچینګ کوم دویم ټیم کباړ کار کوم او بیا چې دی نو د پیو کار کوم او بیا دغه کریم چلو شاباش او جی همت کوو او جی خپل همت کوو بس لګیا یو خو دغه زمونږ یو مطالبه ده د حکومت طرف نه چې دا ګراني راغلی ده دغه ګراني زمونږ دغه کمه کړي او جی ستاسو خو ډېر ملګري داسې دي چې هغه لکه صرف تا خو سره 4 کار وکړل ستا ګزاره نه کېږي بل داسې ملګري چې د هغوی خو مطلب زه ووایم چې ډېره ګرانه ده په دې کې هغه په یو بایکي باندې څنګه وخت تېروي دقه ده چې نو بس هغې غریبانان به څه وکړي به دغه بایکې له راوتي دي دا خو زه یم چې واده کړی شي بچي شي نو هغوی نه خو غواړي په کور کې زما نه خو بیخي لکه زما خو واده هم نشته او بیا هم زما دغه وجه ده چې راوتی یم نه پوره کېږي دې ملګري سره به هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستا نوم څه دی بھائی اشمت علي اشمت علي څه روزګار کوي زه پمپ کې سلمین یم ټول پمپ ته خو هم دا ګورې که نه چې په تا باندې به چینجیانو رشم ډېري پټرول باچئ بایکي والا به هم راځي بایکي والا ته ګورې چې دوی خپله ګزاره څنګه کوي یار نو بس هر سړی ګزاره کې ګراني ده بجلی بلونه بجلی ګرانه ګیس ګران دی هر چا کوي کورونه دي بس څه به کې بېروزګاري ده ښه تعلیم یافته خلک دې ته روتي دي او بیا د ملک حالات وګورئ نو د غریبانان ستاسو څوک د موټرسایکل والي پیسې هم ته والي موبایل هم ته والي دوی په دا بایکي باندې خپل روزګارونه نشته کارونه نشته ښه تعلیم یافته خلکو بېروزګاره دي نو بس ځان له دغه کار روان کړي سبق پټرول خو هم ګران دي که نه او یو شی ګران دی بس دا یو شی نو ټیکسونه دي حکومت څومره ټیکسونه اچولی چې بس ګزاره ګرانه ده بس هر سړی خودکشۍ ته او هغه ته جوړ دی غلاګانو ته خو بس څه به کوي چې دا نه کوي خو بس حلال مزدوري کوي خپل روزګار د غیر لاره سمه اختیارول دي مطلب شکر ډاکونه خو څه نه جوړېږي همدغه حلال رزق ژوند پکار دی حلال ژوند پکار دی سړي له پکار دی بس دې لرګو کې الله برکت اچولی یعنې دې ګزران ته وګورئ مهنګایي ته وګورئ بجلی بلونو ته ګیس بلونو ته وګورئ د کور کرایانې شي د ماشومانو سکول فیسونه شي نو دا چې ته ټول سوچونه حسابونه کوې نو تنخواګان هم دغه تنخواګانې بس هسې الله بیا وخت تېروي ته به څه ویل غواړې څه وې یاره چې زه اوس څه وایم بس دا دی چې کومې خبرې کوي دا بالکل ټیک دي نو ستا خو هم په زړه څه غم پروت دي که نه بس ګراني ډېره زیاته ده چې بس ملک حالات خراب دي غریبانان پکې ډېر دي چې بس بېروزګاري ده بېروزګاري ډېره ده چې حالات خو د ملک بالکل ټیک ټاک دي ښکلی ژوند تېرېږي خو دا راته ووایه چې څه روزګار کوي زه رشکه چلوم جي نو څه مزدوري ګزاره دې کېږي بس دا له 100 روپیو شي کله وشو کله ونه شي روانه مزدوري ده یا تړلې مزدوري نه ده اوس خو پکې د ګیسونو مسله هم ده که نه بیا خو سینجیان دا ګراني شو سینجین هم ګراني ګیسونه هم ګران شو ګراني روانه ده څنګه ګزاره کوي چې کله ګیس نه وي پمپ کې او تاسو بیا نه اچو بیا څه کوئ ما به زه په دې کې کور ته ځو روجي ګیس را سره ختم شي په دې کې ځئ کور کې واړه درته وایي نه چې څه دې راوړي دي خامخا به وایي څه ورته دا ستا پیسې هم دی چې واړو ته ورکړو نو نه ګراني ده پېښه څه کېږي نه مزدوري ستا نوم څه دی زما محمد شفیق سر او کوم ځای اوسېدونکی اشنغره سر اشنغرې رهایشي جی سر بایکي جی بایکی چلو بایکي چلوئ بایکی چلو جی خپل مزدوري کوو ټکا ټوکا کوو جی غریبي بېروزګار یو بس بایکی چلو جی څه مزدوري پکې پاتې کېږي شکر الحمدلله ټایم پاس کېږي زموږ سر الحمدلله د الله دې عزت شکر دی دې نه مخکې به تاسو څه روزګار کولو یا پارټ ټایم تاسو دا چلوئ جی زه فل ټایم چلوم سر ما یو چا سره وم دکان کې شاپ کې وم جی ټایم مې پاس کولو بس ټایم مې نه پاس کېدو بس بایکي باندې وروته مزدوري ده بس سر
خپل ټایم پاس کوو. څو ورځې مخکې میچني ګیټ تانی په حدودو کې یو بایکي هغه هم دغه مزدوري کوله د خپل کور دپاره، هغه ریزنانو شکمارانو وجلې دی، بیا د هغه د مرګ نه پس د هغه نه موټر سایکل هم بوتلی دی. او جی سر جی ډېر زیاتې کړی هم زموږ د پیژنګلو ملګری مو دا به وایي سر، او ډېر زیاتې شوی دی سر. موږ د څه پکار دی څه حکومت له څه ټول پکار دی سر، تحفظ درکړي تاسو له. بالکل تحفظ راکړي موږ له، سهولت راکړي څه موږ له راکړي موږ هم وکړو. دې کې ډیر بایکي والا چې هغه فرست ټایم خپل نوکری کوي زیاتره یا سه روزګار یې دسې یا روزګار کې خراب شوی دی، خو دې یو حلال رزق ته لاسه چولې دی او خپل مزدوري کوي. نو هر یو ته په خپل کور کې خپل بچي خپل مور پلار ټول په دې انتظار چې د کور سربرا وته دی بایکي چلی دی، یو ځای نه بل ځای ته سورلې بوزي پاتیا 100 روپۍ باندې او کور ته به راځي. نو ستاسو کتو کې ستاسو په سترګو کې یو انتظار یا هغه انتظار دغه بچو وي چې کم ستاسو کوي، هغه حوالې سره به ته څه وایې چې څنګه ستاسو هم بچي دي په کور کې انتظار ستاسو کوي او ماښام یو شکمار تا سره داسې وکړي او مړ کور ته سړی نه نوځي، نو د هغه تاثرات هم ډېر سخت دي. خو ډېر زیاتې دی به سر موږ سره چې څه تلفظ نشته، موږ ته څه هغه نشته، څه ضرورت زموږ خامخا ماشومان دي زموږ کور کې انتظار کوي، خامخا زموږ نور څوک دي دغه بچیم دي 2-3 بچیم دي خیره سره په دې بایکي چلو بس دا هم روزگار. नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद नईम है। और आप किधर रहते हैं? मैं जी शहर में ही रहता हूँ, करीबपुरा बाजार में। बाइकी चलाते हैं आप? जी मैं बाइक चला रहा हूँ। मजदूरी होती है? बस महंगाई का दौर है, पेट्रोल महंगा है, तो बस यही कोई 1000-1200 रुपए को अपने बच्चों के लिए मुश्किल से गुजारा हो जाता है। 1000-1200 में हाँ आप संभाल लेते हैं सब कुछ? तो नहीं होता, तो बिल्कुल भी कुछ फायदा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बेरोजगारी मुल्क में इतनी है, हालात खराब है। तो हम तो सीएम साहब से जो हमारे जो शहर के जो सीएम है नए जनाब सोहेल साहब, उससे हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए कुछ पैकेज सोचे, कुछ हमारे लिए कोई तोहफात है। पिछले दिनों भी यहाँ पर 2-3 वाकयात हो चुके हैं, हमें लोग बुलाते हैं, ठीक है इसमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन उसमें क्राइम वाले लोग भी हैं, तो खुदारा इन लोगों की तरफ थोड़ा हुकूमत को चाहिए कि जरा क्राइम की तरफ जो लोग कर रहे हैं उनके साथ करें, कुछ मामलात उनके ठीक हो, पुलिस अपना काम सही करे और हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? की शॉप थी सदर में, तो उसमें तो अच्छा खासा मतलब वो मुनाफा होता है। हाँ लेकिन बस कुछ फाइनेंशियल मामलात है, कुछ कोरोना जो आया उससे हमारे दुकानदारों का उसमें मेरा भी नुकसान काफी हो गया, 15-20 लाख रुपए नुकसान हो गया मेरा। मतलब आप घर के एक जिम्मेवार शख्स हैं जो घर की वो देखभाल उनको संभालना, बच्चों की फीसें, घर का खर्चा, फिर बीमारी भी इसमें आती है, बाहर का भाग दौड़ भी होता है, तो ये 1200 में इसको आप कवर कर सकते हैं? बस ये सब नहीं है, कभी 1500 भी हो जाते हैं, कभी 2000 भी हो जाते हैं, मतलब कहने का कि एवरेज जो है वो 1000-1500 रुपए में आपकी आमदनी है। जिगरानू कतूनको तासो वावरी दे खबरी د بایکی والا چې دې مزدوري په څه طریقه کوي، تاسو پکې د استاد خبرې واورئ چې هغه د معاشرې لپاره یو ډېره غټه مرتبه لري، زموږ بچو ته علم ورکوي، هغې ته لاره سموي، خو هغه پارټ ټایم خپله بایکي کوي، ورسره 2 روزګارونه نور کوي، خو د هغه د کور خرچه بیا هم نه چلیږي. هغه د کور یو ذمہوار فرد دی چې بایکي چلی، د مجبورۍ نه حلال رزق ته راوتي دي، د هغې فریاد د وخت حکومت ته چې موږ سره د ښېګړه وشي. زموږ بعضې ملګري چې مړی کل رهزنانو او موټر سایکل هم ترېنه واخیستې، د دې وینا وه چې موږ ډېر تکلیف سره ژوند تېروو، خپله ګزاره کوو، خپل حلال رزق ګټو. ګرانو ملګرو دې خلکو سره ډېره مرسته کوئ، دوی سره ډېره ګزاره کوئ، دې یو امید دی، د دې په چهره باندې یو امید ښکاري، هغه امید د ده د ټول د کور وي، په هغه چهره کې غم ښکاري، مصیبت ښکاري چې یاره ما ته به سورلی میلو شي، ما ته به سورلی میلو نه شي، زه به خپلو بچو له څه وړم. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.